बारक ताला इब्राहिम और आल इब्राहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वान अब्दुल्लाह इब्न अम्र रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वल मुहाजिरु मन हजर मा नहल्लाहु अन्हु। हाज़ा लफ्ज़ुल बुखारी वलि मुस्लिमिन क़ाल इन्न रजुलन सअलन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न रजुलन सअलन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल मुस्लिमीन खैर क़ाल मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। दी हदीस शरीफ की पिंजो मबाहिस व ख्याल कवई। अवल बास अहवाल दरावी द हदीस शरीफ, देम बास मुख्तसर तशरीह द हदीस शरीफ, देम बास मा हुवल मक़सूद मिनल हदीस, सलोरम बास हल द अल्फाज मुफ़रदाओ और एतराज़ात और जवाबात, पिंजम बहस मुनासबत द हदीस द किताबुल ईमान सा। दा हदीस शरीफ बुखारी किम दे, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद, नसाई और इमाम अहमद मसनद किम जिक्र करे। अवल बास अहवाल दरावी द हदीस शरीफ। ददे हदीस शरीफ रावी नुम दे अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस इब्न वाइल इब्न हशाम इब्न सईद इब्न सहम कुनियत अबू मुहम्मद। द अम्र इब्न अल-आस बच्चे दे अम्र पवाव सर लिकल की छे द उमर न जुदाश। तास पे खबर पहुंचे द प्लार न मख की ईमान रावड़े दे। द प्लार न सिर्फ 2 लस्काल कशरो तास पे खबर पहुंच। यौलस निम कलने के वादा करो और शपको म्याश्तु के जोई पैदा शो अब्दुल्ला। ता सिर्फ द खुसूसियत खबर तुम ख्याल लागे कर। अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न अल-आस तखपल प्लार न सुमर कशर दे 2 लस्काला। यौलस निम कलने के प्लार वादो और शपको म्याश्तु के दे पैदा शो प्लारी सुमर उमर छि दे पैदा शो 2 लस्काला। تاسو په دې پوه عرب ځمکه ګرمه ده، خوراکونه پکې ګرم دي، هلته سړی وختي بلوغ ته رسي. پلار عمر ابن العاص د یو تابعي په لاس اسلام ته مایله شوی دی، نجاشي. دم ناشنا خبره ده. پلار صحابي دی خو ایمان یې د چا په لاس ورته مایله شوی، د یو تابعي په لاس چې نجاشي و. هغه څنګه مسلمانانو باندې مکه کې ډېر تکلیف راغی، مسلمانانو هجرت وکړو حبشې ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د حبشې ښه بادشاه دی، هلته لاړ شي، هلته به هم ګزاره وشي. هلته لاړه. مکې والاو ته چې پته ولګېده، جرګه یې ولېږله نجاشي بادشاه ته چې دا خلک بېدینه شوي، دا موږ له راکړه. د دې جرګې مشري عمر ابن العاص کوله، تحفې او تحایف یې ځان سره ویوړل. هلته لاړل، بادشاه ته یې ویلې دا خلک راغلي دي، دا دهشتګرد، دا موږ له راوسپاره، موږ نه راتښتېدلي، پلار نیکه دې نه پرېښي. هغه صحابه راوغوښتل، حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه بیان وکړو. نجاشي ډېر متاثره شو، بیا ایمان راوړ. ده ته هم دعوت ورکړو. ده ورته دا موږ له دی ته ویلې سیده به لاړ شئ، که شاته مو کتل نو بیا بخلی. دا زما میلمانه دي، میلمانه څوک چاله ورکوي تر څو چې زما په رقبه کې دوی ته هېڅوک څه نشي ویلی. او دوی ته یې ویلې بغیر د تکلیف نه اوسېږئ، تاسو ته هېڅ تکلیف نشته. د عمر ابن العاص مرګرتیا د مسیلمة الکذاب سره وه. مسیلمة الکذاب د پیغمبرۍ دعوه کړې وه. عمر ابن العاص لا ایمان نه دی راوړی،
د مسیلمة الکذاب سره میلمه شه. حافظ ابن کثیر دا واقعه ذکر کړی. هغه ورته وایي ستاسو دا کلیوال باندې څه نازل شوي دي چې دا ځان له پیغمبر وایي؟ نبي علیه السلام ورته یادوي. هغه ورته نور راته پته نشته دی، ده خو لا ایمان نه دی راوړی، خو وایي دا پې نازل شوي چې والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسیلمة الکذاب سر پټ کو داسې ښکته ګوري او لږ ساعت وروسته سر راوچت کوي. په ما هم دقه شان وحی نازله شو. وایي څنګه یا وبر یا وبر انما انت وزنان وصدر وبقیة جسدک حفر ونقر. وبر یو زنده سر دی، د آی صفت یې بیا ده ته وایي کیف تری یا عمر، یا عمره څه دې خیال دی چې دا زما وحی څنګه ده؟ عمرو بن العاص لا ایمان نه دی راوړی، ورته وایي والله انک لتعلم انی اعلم انک تکذب. قسم مې دې په خدای چې ته پوه شوې چې زه پوه شم چې ته دروغ وایې، چې ته په دې خبره پوه شوې چې زه په دې پوه شم چې ته دروغ وایې. تاسې په دې پوه شوئ؟ د صلح حدیبیې په موقع د ایمان اظهار کړی دی. د حضرت معاویه رضی الله عنه وزیر اعظم او مشیر خاص و. مصر کې دفن دی، جامع عمرو بن العاص کی. عبداللہ هم ورسره هلته دفن دی. عابد زاهد عالم بالحدیث و د سیاست او داخلي جنگونو کې هیڅ حصه نه ده اخیستې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د حدیث د لیکلو اجازت کړی او پلاری په دحات العرب یعنی د عربو په سیاستدانانو کې یو څلور تنان ډېر مشهورو سیاسي شخصیتونه، یو پکې عمرو بن العاص رضی الله تعالی او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په طرف کې و چې کله داخلي اختلافات و د علی رضی الله تعالی عنہ د معاویه رضی الله تعالی. دا حدیث په مبارکو کتابونو کې د دنه صرف 200 احادیث رواج شوي دي. 15 هجری او یا 3 هجری کې دی وفات شوی دی، مصر کې دفن دی. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د ژبې د ضرر نه او د لاسو د ضرر نه بچي. والمهاجر مهاجر من هغه دی هجر چې پریدي ما نهى الله عنه چې خدای د څه نه منع کړی ده. هذا لفظ البخاري. ولمسلمین قال ان رجلا سأل النبي صلی الله علیه وسلم، یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ ای المسلمین خیر، په مسلمانانو کې کوم مسلمان غوره دی؟ قال من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې نور مسلمانان بچي د ژبې د ضرر د دنه او د لاس د ضرر د دنه. دا المسلم مبتدا ده او من سلم المسلمون من لسانه دا خبر دی، او مبتدا او خبر چې معرفه وي نو حصر پیدا کوي. اوس به اعتراض وارد شي چې مسلمان بس صرف هغه څوک دی چې نور مسلمانان د د ضرر نه بچي، چې ضرر رسوي نو مسلمان نه دی. تاسو به جواب کې چې المسلم والمهاجرون، مسلم کامل او مهاجر کامل مراد دی. مسلم کامل هغه دی چې نور خلکو ته ضرر نه رسوي، که ضرر رسوي نو مسلم خدای خو کامل نه دی. نو حصر دلته د کامل مسلم دی. په اوله جمله کې د مسلمان وجه د تسمیې ته اشاره وشوه چې مسلمان ته مسلمان ولې وایي؟ ځکه چې نور مسلمانان د د ژبې او د لاس د ضرر نه بچ دي. مسلمان دې ته وایي چې نور خلک به د ده نه بچي. او دویمه ټوکړه کې مهاجر ته تنبیه ده چې هجرت خو ښکلی کار دی، خو ګوره اصل هجرت ترک ما نهى الله ته وایي. هجرت خو ښکلی کار دی، وطن پرېښودل،
خو اصل هجرت دا دی چې مانه الله سړی پرېږدي خدای د څه نه منع کړي دغه کارونه مه کوه. دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث. حدیث شریف کې مقصد رد دی په مرجعه او متکلمینو چې ایمان مرکب نه کړي. ایمان ذو خصالین دی، ځکه بل ته تکلیف نه رسول د ژبې او د لاس په ذریعه دا هم ایمان دی، د ایمان اجزا دي. نو ایمان ذو خصالین شدا یو خصلت چې بل له به ضرر نه رسیږي، او هر ذو خصال مرکبی نو ایمان هم مرکب شو، او هر مرکب یزید و ینقص نو پل ایمانو یزید و ینقص. سلورم باس ما هو حل د الفاظ مفرده و اعتراضات و جوابات. المسلم مبتدا دا و ما بعد خبر ده، المهاجر مبتدا دا و ما بعد خبر ده. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې مسلمان هغې ته وایي چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه بچي. نو که اهل ذمه او ته ضرر رسوي خیر دی، د هغې تذکره خو نه شوه که من سلم المسلمون چې مسلمانان د ژبې او د ضرر نه بچي. که اهل ذمه او کافرو ته رسوي نو خیر دی، هغوی ته هم ضرر نه دی جایز که. جواب دا دی چې دلته عبارت په حذف د معطوف سره دی. تقدیر د عبارت داسې دی المسلم من سلم المسلمون ومن فی حکمهم باللسانه و یدی. مسلمانان او خلک چې مسلمانانو په حکم کې دي هغه د ژبې او د لاس د ضرر نه بچي. او اهل ذمه خو د مسلمانانو په حکم کې دماؤهم کا دمائنا و اموالهم کا اموالنا کم. دویم سوال به وارد شي په حدیث کې خو د ید او د لسان ذکر دی، د رجل ذکر خو نشته. نو که چاته الله ته ورکې خیر دی، ځکه من سلم المسلمون من لسانه و یدی. جواب دار ذکر د ید او د لسان تغلیبا شوی دی. اکثره چې خلک چاله ضرر رسوي یا په لاس رسوي او یا په ژبه رسوي، تغلیبا شوی تغلیبا. دریم اعتراض به وارد شي لسان ولې د ید نه مقدم شو؟ مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د ژبې او د لاس د ضرر نه بچي. پې پوه شوئ دا لسان د ید نه ولې مقدم؟ جواب دار د لسان ایزا د ید د ایزا نه اکثره ده. ولې؟ ځکه د ید ایزا صرف په حاضر کې استعمالي کې چې سړی مخامخ یې ووایي، او د لسان ایزا بل مسلمان ته په حضور او غیبت دواړو کې، حاضر او غایب دواړو کې استعمالي. دلته څوک موجودي کنځلې ورته وکړي هم ضرر شي، نشته او غیبت یې وکړي دا هم ضرر شي. یو وجه. دویمه وجه لسان ضرر هر سړی رسولی شي، کمزور او زورور دواړه خلک بد یادولی شي. او د ید ضرر خو هر سړی نشي رسولی، ید خو زورور خلک استعمالوي، بدماشان به دی. صحیح ده. نو اعم وقوعا و ید لسان، نو ذکر لسان ذکر که چې دا ځان ساتل پکار. درېمه وجه د لسان ضرر سخت دی د ید د ضرر نه، ځکه څوک د یو څپېړه ووایي نو ګنټه وروسته به ښه شي که، او چې چاته بده خبره وکړه هغه یېرېږي. تاسو جراحات السنان لها التیاب وما یلتامو ما جرح اللسان. د ژبې ضرر جوړېږي چې څوک درته تکلیف ورسوي، ضررناکه خبره درته وکړي. دې وجې نه لسان مقدم که په چا باندې؟ په ید باندې. بل اعتراض به وارد شي چې داسې ولې نه ویلی چې المسلم من سلم المسلمون من کلامه و یده. ضرر خو د خبرې دی، لسان خو د خپله لسان نه دی مراد بلکې کلام مراد دی. نو کلام به ذکر کړی. جواب دا دی چې کلام باندې خو ضرر ټیک ته رسیږي، خو کله کله صرف په ژبه باندې بغیر د کلام نه هم خلکو له ضرر رسیږي. لکه چا پسې استهزا کوي او ژبه ورته راوباسي، ته له وګوره داسې وکړي. صحیح شه، دا ضرر شه که نه شه؟ لسان یې ځکه ذکر که چې کلام هم پکې راشي او د ژبې ضرر هم پکې راشي. داسې خلک اکثره په دې سترګو باندې خلکو له ضرر رسوي، اشارې کوي دله وګوره
داسې کوي که نه کوي دا کوم چې په هوټونو کې پیل شوي دي خلک ورته اشاره کوي دله وګوره تا له چا ویلي چې ودرېږه صحیح شه یا چې په مدرسه کې پیسې په مدرسینو باندې لږ کمزور دغه شي مؤخرې شي بیا څه کوي یو بل ته دله وګوره چې نشي چلولی مې جوړه وه که نه داسې ده که نه ده صحیح ده دا زه ته هغه خبرې کوم چې ما لیدلي دي یا شوي دي تېرې شوي صحیح ده او چې چا د سلو نه کم وټونه اخیستي زه خو چې دا سمه ووهي وهل یې پکار دي که درې میاشتې پکار ده دې یخنۍ کې 5 ورځې هم ډېر سختې دي اخیرا نو بړستنو له ورشي ګورئ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی دې کې یوې عامې قاعدې ته اشاره شوه چې الشفقة علی خلق الله د خدای په مخلوق به شفقت کې والمهاجر من هجر معناه الله دې کې اشاره شوه دې خبرې ته چې التعظیم لامر الله به کې د خدای د حکم تعظیم به کې تا چې هجرت وکړو مهاجر غټه خبره ده نو ته به اوس د خدای خبره نه ماني ته طالب العلم شوې نو اوس به مونځ نه کې څخه سړیتوب په یوه لاره کې سړی لاړه نو هغه به غلط کارونه کوي نو دې کې دې خبرې ته اشاره شوه چې د دین بنیاد 2 خبرې دي او دین جوړ دی د 2 خبرونو التعظیم لامر الله والشفقة على خلق الله د خدای په مخلوق شفقت کوه د خدای د حکم تعظیم کوه بل اعتراض به دا وارد شي چې ید مفرد ولې ذکر کا المسلم مسلمان من هغه دی سلم المسلمون چې نور مسلمانان بچي من لسانه د د ژبې نه و یده او د د لاس نه لکه په دواړو لاسو ضرر وررسوي نو خیر دی ید یو ذکر کړی په یو لاس به ضرر نه رسي لسان خو سیم یو ده که نه تاسو به جواب وکئ چې کوم آزاد چې 2 دي هغه چې مفرد ذکر شي هم د هغې نه دواړه مراد لکه مثال درته ویم رأیت بعیني په سترګه مې ولیده بعیني څه معنا په سترګو مې ولیده رأیت ما ولیده بعیني څه معنا په سترګو عین خو یو ده که نه تاسې په دې پوه شئ کوم آزاد چې 2 دي هغه یو ذکر شي دواړه ته مراد دي د مسلم شریف پر روایت کې داسې دي چې ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانه و یده دلته به په تاسو یو اعتراض وارد شي کله څوک تپوس وکړي چې کوم مسلمان غوره دی نو دا ورته جواب کړ چې من سلم المسلمون من لسانه و یده بل ځای کې چا تپوس کړی دی ای الاسلام خیر ورته وایي تطعم الطعام وتقرأ السلام بل ځای کې وایي ای الاعمال افضل نو جواب دا دی الایمان بالله سوال یو دی جوابات مختلف کېدی شي دا ولې جواب دا دی چې تعدد د جواب په اعتبار د حالاتو د سائلینو سره دی خبرې ته خیال راغی ډاکټر ته سړی ورشي یو سړی ورشي وایي سر مې خوږېږي هغه له وګوري یو شان دوایي ورکړي بل راشي وایي سر مې خوږېږي ډاکټر پوښي چې د سر د معدې نه خوږېږي د معدې دوایي ورکړي بل ورته راشي وایي سر مې خوږېږي نو ډاکټر پوښي چې د سر خوږېدل د بې خوبۍ نه دي نو خوب دوایي ورکړي صحیح شه بل راشي وایي سر مې خوږېږي هغه ته د خپو دوایي ورکړي وایي دا په خپای درد دی نو ځکه خوب نه ورځي تاسو په دې پوه شئ نو ځکه یې سر خوږېږي د دې سره نو مطلب خبرې خو مختلفې دي سوالونه سوال یو دی چې سر مې خوږېږي او جوابات یې مختلف دي ځکه دا جوابات د مراجعینو د حالاتو مطابق دي نو چې ډاکټر سره څوک ناستي هغه به وایي دا څنګه ناپوهه ډاکټر دی چې هر چاته مرض یو ذکر کوي او دوایانې مختلفې کله د یوې المارۍ نه ورکوي او کله د بلې نه ورکوي ټولې د یوې نه ورکوي
یو ډبي نه کله ګولۍ ورکوي کله بله مرض د ټولو یو دی نو ډاکټر پوه شته چې مرض یو نه دی که نه بظاهره کې یو ښکاري نو حالات د خلکو بدل دي نو دوایان هم بدلې پنځم باس مناسبت د دې حدیث د کتاب الایمان سره دا دی چې په حدیث شریف کې اجزای مهمه د ایمان ذکر شو چې ضرر نه رسول او پرېښودل د مانه الله او په کتاب الایمان کې بحث دی د ایمان او د مقتضیات او د لوازم او د اجزاو د هغې د بل حدیث ته وګورئ وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین متفق علیه دی حدیث شریف کې پنځو خبرو ته خیال کوئ اول باس احوال دراوی د حدیث شریف دویم باس مختصر تشریح د حدیث شریف دریم باس ما هو المقصود من الحدیث څلورم باس حل د الفاظ مفردو او پنځم باس مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره اول بحث احوال د راوی د حدیث شریف د دې حدیث شریف راوی د سیدنا انس ابن مالک ابن نضر الخزرجی الانصاری کنیت ابو حمزه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم خاص والدی ام سلیم بنت ملحان د حضور صلی الله علیه وسلم د هجرت په وخت کې د عمر 10 کالو د دې وخت نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او 10 کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت وکړ دا اعزاز بل امتی ته حاصل نه دی چې 10 کال مسلسل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره داسې رالوی چې لکه بچه مور ورته پیش کړ مور ورته وی قربان الکان نشتا چې د کور کار درته کوي دا بچی ما تا ته وقف دی به تا سره یو ستا خدمت پکوي څومره بختور نیک بخت او خوش نصیبه صحابي دی همیشه به مدینه منوره کې اوسېدل دی وی یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځای ته ولېږلم چې پلانکي ته ووایه زه چې کور نه ووتم ماشومانو لوبې کولې ځم په لوبه اخته شمه خبره رانه هېره شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس انتظار کوي چې اوس به راځي ډېر ساعت وشو زه ورنو راووتو چې زه یې وکتم زه په لوبه اخته وم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته ونه ویل چې ولې دې داسې وکړو وایي ته خو ما لېږلی وي وایي ما ورته چې دلته واوړېدم ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې 10 کاله کې دا نه دی چې دا کار دې ولې کړی دی او دا کار دې ولې نه دی کړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تربیت انداز داسې مشفقانه و د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې د تعلیم په سلسله کې بصرې ته منتقل شو په بصره کې د 9 کلونو په عمر 9 هجری کې وفات شو د کثیر الاولاد دی ځکه مور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې انس ته دعا وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه خدایا مال او عمر کې برکت واچي او په بچو کې برکت واچي نو سل یا اتیا بچیو اتاو یا پکې نارینه او 2 پکې جنکۍ وي ځکه نبی علیه السلام ورته دعا کړې الله مبارک له فی ماله و ولدی و عمري واغفر ذنبه دی وایي دا درې خو ما ولیدل چې نبی علیه السلام دعا قبوله شوه او یقین کامل دی چې د آخري به هم خدای قبوله کړي چې واغفر ذنبه او زمونږ یقین دی او ایمان هم دی چې دا هم پوره شوی بې حسابه شاګردان یو چې د ده نه مرویات دا حدیثو کړي دا حدیثو په ذخیره کې د کل مرویات 2280 دي د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله د سره ملاقات ثابت تاسې پې پوه شئ دا زمونږ احناف عالمان نه وایي دا د شوافیو عالمانو ویلي دي دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ
وعن انس رضی اللہ عنہ دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے قال وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی ثلاث لا یؤمن احدکم مومن بنشی استاسنا کامل مومن حتی تردے پوری اکونا چیز شما احب الیہ محبوب دتا من والدی دا پلارنا و ولدی دا بچونا والناس اجمعین دا طول خلقنا اور دا محبوب نشم تراغی پوری با مومن نشی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت دا دا ایمان جز بلکہ ایمان دی اور حب ایمانی دا نبی علیہ السلام سر پکار دا صحابہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دیر مینوا دا مور پلارنا دا بچونا دا ارچانے زیادہ مینوا ورسلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا زوی وی دا اسلام راوڑ زوی مسلمان نو بیا رشت مسلمان و پلارا پا پلان کی جنگ کے تڑ سو کرتا مخیل راغلی ما با گزار نکاو چی پلار میں دے ابو بکر صدیق ورطوئے بچیا پا خدے میں دے قسمی پاغ جنگ کے تا پسی ما دیر زین لٹولی دی دیر در پسی زگر زیدرن چی مخیل براشو دا سر بدر نقلم کم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مینا کی نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توی قربان دا زان نا محبت دا دیر گران دے نبی علیہ السلام ورطوی نا زان نا محبت ہم ضروری دے بے لک سوچو کو وی دا زان نم راتا دیر محبوب نبی علیہ السلام الان یا عمر اوس خبر ختم شوا اوس پورا شوا خبر ہے عمر رضی اللہ عنہ سوچو کو چی نبی علیہ السلام بانی سوک حملو کی زان قربانوم کنی قربانی آو دا نبی مخ کی قربانوم وزان سر میں محبت نشتا او دا سر نشتا تا سے پتی خبر پوئے گئی کہ نہ پوئے نو گو رئی خضو دا نبی علیہ السلام سر محبت غزوہ احد کی چی نبی علیہ السلام بولی دا نو خضو بسور کل مصیبت بعدک جللو ہر مصیبت تا نریستا کمزور ہے ایس خبرنا دا چی رسول اللہ جوان دے بچی بے شہیدان شیو خاون سمرا محبوب دے خزیتا پلان رور ٹھولنا با خبر شو ایس پروا بے نو چی دا رسول اللہ بس حالات سو صحابہ کرامو چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا قدمونو کی ساوتا لیوا شہیدان شیو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبے سینہ بے کافرو تکڑے شاہ بے نبی علیہ السلام توا نبی علیہ السلام بے بچ ساتھ چغشی پا منگولے کی گو خوچی دے بچ پتاو نرے دا سی محبت دنیا کی سوک نشی خود رے دا انسانیت پا تاریخ کی دا دم تر دے دم پوری دا سی محبت چی دا صحابہ دا نبی علیہ السلام سر سوک نشی خود دا سی پا دے خبر پوچھ نو خیار و خلا بعد الانبیاء دا محمد الرسول اللہ صحابہ دی او آغا خلق بد نصیب دی بلکہ بیدین دی او دا خدای دشمنان دی چی صحابہ تا سوک خلی اچھائی تا صحابہ بدی بیانا یا غی کی نکت چینی کئی تا سو پوئی سے بدے باندے چی دا دا خدای دی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی و یوزلی سپوگمائی وا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلبہ میں کل قتل او کلبہ میں سپوگمائی لقتل وی دا اللہ پا ذات میں دے قسمی چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخ دا سپوگمائی دا مخنا دیر خیستاو یا صحابی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمنی سادر اچھولے سری کرخی پکیوی سری کرخی پکیوی او دا مدینی منوری دیر منور تر و تازہ پیزاوا او دا سوال لسم اس پوگمائی وا او مونگ سر بہر ناست ما با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سادر او دے مخ او دے برس پوگمائی لکتل وی پا خدے میں دے قسمی چی دا محمد رسول اللہ چہرہ دا سپوگمائی دا چہرے نا 1000 مرتبہ بہترہ او غوروا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن ظاہری ہوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لنا شمسن وللآفاق شمسن والشمسی خیر من شمس السمائی فإن الشمس السماء تطلع بعد فجرن والشمسی طالعة بعد العشاء زمان دس انور دے وچی دا نماز خطن نروز تراخیچ نو آغا چکا حسان ابن ثابت تھی وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَ لِدِنْ نِسَاءُ
داسې ښایسته خدای بل پیدا کړی نه دی. حسن یوسف ید بیضا دم عیسی داری آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. ټولو انبیاو صفتونه خدای په نبی علیہ السلام کې را جمع کړي. یوسف علیہ السلام قصې مې اورېدلې دي که نه. نبی علیہ السلام یوسف اصبح و انا املح، یوسف کې صباحت و سپینوالی و، او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی ترسکونوالی ملاحت و ملاحت پرکشش حسن و پرکشش. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وایي. دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث. حدیث کې څه بیانول غواړي؟ بیان د بعضې مکملات ایمانیو کوي چې هغه حب د نبی صلی الله علیه وسلم دی. حدیث خو ظاهرا خبر دی خو معنا په لحاظ سره انشاء د امر دی، یعنی دا خصلتونه ځان کې پیدا کوي. غرض رد دی په مرجعو. وګورئ د تصدیق سره بعضې نور امور هم معتبر دي، لکه حب د نبی صلی الله علیه وسلم شو. هغوی وایي تصدیق نه بغیر اسم نه دی معتبر. څلورم بحث حل د الفاظ مفرده. حب څه ته وایي؟ میل القلب نحو ما یراه او یستلذ به طبعا او عقلا. زړه مایله کېدل د هغه چا طرف ته چې ګوري او یا لذت حاصلېږي د ته په هغې باندې طبعا او عقلا. طبعا لکه ښځه شوه، مال شو، بچی شو، دولت شو وغیره. عقلا لکه دارو، دوی د چا خوښه نه ده خو عقل ورته وایي چې دا وخوره چې طبیعت دې پې ټیک شي. د نبی علیہ السلام حب څه ته وایي چې نبی علیہ السلام سره زمونږ مینه ده. میل القلب نحوه مع الانقیاد له قلبا وقالبا تبجیلا وتعظیما. د حب النبی څه مطلب دی؟ بریلی نه وایي زمونږ حب نبی دی. میلاد بدعت کوي وایي دا مونږ د نبی علیہ السلام حب دی چې څوک میلاد نه کوي هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت نشته. دا وایي که نه وایي؟ وایي دا د عشق رسول مسله ده. میلاد کې دیګونه د حلواګانو پاخه کې دا عشق رسول دی. تاسې په دې پوهېږئ؟ عشق رسول څه ته وایي؟ حب رسول. حب رسول، حب رسول تعریف څه دی؟ سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمه الله د حب نبی تعریف داسې کړی: میل القلب نحوه، زړه رسول الله طرف ته مایله کول، مع الانقیاد له قلبا وقالبا تبجیلا وتعظیما. سره د دې نه چې هغه ته به منقاد کېږم دغه حکم ته به غاړم دی، د زړه نه به یې ورتګ دی، ظاهرا به یې ورتګ دی، د تعظیم او د تبجیل د وجې نه به یې ورتګ دی، زړه د پاسه به نه. دې ته محبت وایي. محبت د حب النبي سره انقیاد ضروري دی چې نبی علیہ السلام حکم ته به غاړه ږدي. چې ته محبت کې او د هغه خبره نه منې نو دا خو بده ده که. تاسې په دې پوه شئ. دا یو شاعر هندوستان کې د ایران نه یو سړی راغلی او د دې شاعر د حب رسول شعرونه بیا اورېده چې دا ډېر عاشق رسول دی. چې د ده ملاقات وکړو دا خو ډېر لوی سړی دی. چې راغی چې ویې کتو یو نایي دکان کې ناست دی او د عاشق رسول ګیره کلی، نایي ورته ګیره کلی. اوهو میلمه ډېر خفه شو چې د ایران نه مې هندوستان ته سفر وکړو د ده ملاقات ته دا په څه بلا واورېدو، د عاشق رسول خو ګیره کلی. نو هغه ورته وایي چې ریش چېرې میت راشي ګیره ولې کلی؟ هغه ورته عاشق رسول ورته وایي ریش میت راشم ولې دل مسلمان را نه مې خراشم. ګیره خو کلوم خو د مسلمان زړه نه خفه کوم. عاشق رسول وکړه. نو دا میلمه ورته څه وایي؟ دی ورته وایي د مسلمان زړه خو نه خفه کوې خو د دواړو جهانو د سرداره ته چې په چا عاشق یې د هغه زړه خو دې خفه کړه. ته پوهېږي چې دا بلیډ ته راکش کې، دا چاړه راکش کې په دې مخ باندې دا کم ځای باندې لګېږي؟ په دې رسول الله په دې ویښته باندې څومره خفه کېږي؟ ته دې نه خبر یې. سړی چې پوه شو نو خو شاعر و توبه یې ویسته چې دا خو دې راته ډېره ښه خبره وکړه. وای جزاک الله که چشمم باز کردی، جزاک الله که چشمم باز کردی. خدای دې تا سره ډېر ښه وکړي زما سترګې دې کولاو کړي.
ما را با جان جان همراز کردی. زه خو دې د خپل روح سره د خپل محبوب سره پیوسته کړم. داسې خبره دې راته وکړه چې هغه سره دې زما وصل راوستو، توبه یې ویسته او ږیره یې پرېښود. نو په حب رسول کې بهترین غټ څیز دا دی چې مطلب انقیاد به انقیاد نه بغیر نه کېږي. تاسې په دې پوه شئ ان المحب لمن یحب یطیع. څوک چې چا سره محبت کوي د هغه تابعداري به کوي که نه. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به حب ایمانی پکار دی چې د هغه تابعداري به کوي. د رسول الله سره حب ابو طالب چې ورسره څنګه محبت و داسې محبت د بل چا نشته. خو هغه حب طبیعي و، هغه کارآمد نه دی. حب ایمانی کارآمد دی چې د ابوبکر کم حب و، د بلال کم محبت و، هغه حب مفید دی. ابو طالب خو ټول قوم سره دشمنی په غاړه واخیسته د نبی علیه السلام په محبت کې، خو هغه کم محبت و، محبت طبیعي و. د بلال محبت چې کم دی حب ایمانی و، د ابوبکر صدیق محبت حب ایمانی و، د صحابه او د مؤمنانو محبت حب ایمانی دی.